آخر تک دیکھے، لائک کرے، شیئر کرے اللہ کے رضا کے لیے۔ جو قرآن پاک کا ایک آیات کا ترجمہ صرف سن لے، عمل کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین ایسا محبت کرنے والا سخی بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ اجر دے گا۔ ہاں جی، علماء سے پوچھے، ترجمہ پشتو میں بھی اور اردو میں بھی ہے۔ سورۃ الممتحنہ 60 نمبر سورت، یعنی 55 نمبر سورت، یعنی 60 نمبر سورت، اور یہ 7 نمبر آیات سے لے کے 13 نمبر آیات تک اس کا ویڈیو بنایا گیا ہے، یعنی 2 نمبر آیات والے تردیہ لسم آیات پورے ویڈیو جوڑا شویدہ، اور موبائل کا نمبر، فون نمبر بھی لکھا ہے، کوئی بھی بات ہو تو پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ۔ مفتی سعید شاہ صاحب بن مولانا محب اللہ شاہ صاحب دامت و برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم۔ سورہ ممتحنہ وہ آیت ہے دلتا 2 قسم کافر ذکر کئی۔ یو هغه کافر دے چی تا سرا ستا دین کی جنگی گنا، تا دا کلینا دا کورنا نو باسی، واغ سر احسان کولے شی، داغ سر ضرورتی اغ سر خیگڑ کولی، احسان کولی، دا روا دی۔ دویم هغه کافر دے چی تا سر جنگی گی او ستا مقابلہ کی چی کم سڑے جنگی گی داغ امداد کی، داغ تعاون کی، نو دا حربی کافر دے، دسر دوستانہ یارانہ ساتل دا روا ندی، ناجائز او حرام دی۔ بعضی هغه مسلمان چی مدینہ کیو او داغی خپلان عزیزان رشتہ دار مکہ کی پاتشیو، نو دی پی خپل خفقان ظاہرو، اللہ وی دیر خفقان مکوئی کہ دیشی چی اللہ والا توفیق دا ایمان ورکی او تاس سرم ملگرتی او کی۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، زردے چی اللہ اگرزئی پمین استاسو پمین زہغچا عادیتم منهم چی دشمنی وستاسو ددینا مودتا منا محبت دوستانا، کہ دیشی چی اللہ ولد ایمان توفیق ورکی استا دشمنو خستا دوشو، واللہ قدیر اللہ قدرت والدے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے دے مہربان۔ کافر و مشرک اللہ بے بخی گناہونا بورتا معاف کی، ستاس یو بل سر دشمنی و اللہ با منا محبت قائم کی۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، نمنکی تاسو لرا اللہ دہا غچانا چن جنگی گی تاسو سرا بدن کی، ولم یخرجوکم من دیارکم نشڑی تاسو دتاسو قروننا، سشنا نمنکی ان تبروہم دا چی احسانو کئی دی سرا، خیگڑا ور سرو کا، احسان ور سرو کا، ضرورت والا پورا کا، مریض دے دوائی والا ہو کا، زکا چی انسان دے، اگر کا کافر دے، انگریز دے، بیمان، وہ انسان دے نو خیگڑا ور سرو کا، نمنکی تاسو لرا اللہ دہا غچانا چن جنگی گی تاسو سرا پدین کی نشڑی تاسو دستاسو قروننا، ان تبروہم دا چی احسان ورسر ہو گئی، وتقسطو الیہم او حق ولور گئی، وتقسطو الیہم انصاف ورسر ہو گئی، فیصلہ سجرگا تاسا خراغلا نو انصاف ورلو کا، بے انصافی ورسر مکو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ من ساتی انصاف قبول کو سرا۔ دا ہاگا قسم کافر دے چی تا سرا جنگی گی نا، لگا دی وقت کی چین دے پاکستان ملگرتیا گئی نو طور سرا گوا۔ انما ینہاکم اللہ، یقیناً منکی تاسو اللہ عن الذین دہاگا کافرونا قاتلوکم چی جنگی گی تاسو سرا فی الدینی بدین کی، لکا انگریز امریکہ بیمان افغانستان کے مسلمان وجنی،
یا اسرائیل له یهود فلسطین کې مسلمان وجني یا انډیا دا تا باندې حمله کوي چې کله لاس برشي انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين یقینا منکای تاسو لره الله د هغه کافرونو چې جنگيږي تاسو سره په دین کې واخرجوكم من دياركم شړی تاسو د تاسو کورونو وظاهروا امداد کی تعاون کی على اخراجكم تاسو په وستلو باندې سشنا الله تاسو منکای ان تولوهم چې دې سره دوستانه وساتئ دې سره یارانا دوستانه ملګرتیا لین دین دا ساتل دا روا نه دي دین الله تاسو منکای ومن يتولهم چاچه دوستانه وساتلا دې سره سوک چې واخته د دې طرف ته فاولائک هم الظالمون دغدی خامخا ظالمان قاعده ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات داړو به آیت چلاړو و آیت عسى الله ان يجعل بينكم زرد چې الله استاسو ترمن او د دې ترمن چې وخت کې دشمنی وا مینا محبت قائم وساتي ابو سفیان چې د کافرو مشرو نو هغه ایمان راوړ او هغه سړی چې سهیل بن عمر چې کله دا صلح حدیبیه معاهده کېدا نو د نبی علی السلام نوم لیکلو ته نه پرې خو هغه میټاو کړو نو ده هم بیا مسلمان شو ایمان راوړ نو الله په دې قدرت ساتي چې یو کافر ستا دشمن دی الله ولدا ایمان توفیق ورکي او دې ایمان راوړي او ستا ملګری شي دلته یو قاعده ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا جاءكم المؤمنات کل چراشی تاسو ته مؤمنانی زنانا مهاجرات هجرت کون کی دا مؤمنان مدینه کیو او بعضی هغه مسلمانان چې مکه کې پاتې شوی الله د هجرت حکم کړو چې مکه پریږدي او هجرت فرض وو بعضی مؤمنانو هجرت نو کړي نو مکه کې ناسو نو اوس کدی مکه پریږدي او مدینه ته راځي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا جاءكم المؤمنات کل چراشی تاسو ته مؤمنات زنانا مهاجرات هجرت کون کی چې مکه پریږدي او مدینه ته راځي فامتحنوهن نو امتحان واخلئ لکه مخکې یو راغلی وا سارا نو خپل پیټه جوړ کو سامان او یو خط د جاسوسۍ پټ کونسۍ کې خو روانه شو نو دا سینا چې نور زنانه راځي نو امتحان کوي چې دا ولی راغلی فامتحنوهن نو امتحان وکي الله اعلم بإيمانهن الله کوهيږي په ایمان ددي چې دې څه غرض د بار راغلی فإن علمتموهن مؤمنات کتا سو پوشای په بار د دې کې چې مؤمنات دي فلا ترجعوهن الى الكفار نو مې واپس کوي کافرانو ته بیا مکی ته واپس ملېګا مدینه کې ولزه ور کوي لا هن حل لهم ندی روا دغه مؤمنات خزي حل لهم روا ندی کافرو سړو لرا مکی ته واپس ملېږي دا مسلمانان زنانا کافر لرا روا ندی ولا هم يحلون لهم ندی روا دغه کافر سړی دی زنانا ولرا کدا مؤمنانی زنانا اوس مدینه ته راتلل غواړي او خالص ایمان مقصد خالص ایمان دی الله او رسول سره مینا محبت دی نو دی اوس مکی ته واپس ملېږي کالته کافران خاوندونه پاتې شوی دي نو اسلام سره نکاح مات شو اوس دا غیر روا نه دي وآتوهم ورکای دغه سړو لا ما هغه انفقو چې دې کوم مال خرج کړي دي دا کمی زنانه چې راغلي ایمان راوړو او خاوندونه مکی کې کافر پاتې شو نو نکاح مات شو هغه اوس خاوند نه دی کاغه په دې خځې سره خرچه کړي څه کاله ور کړي څه مہر څه جوړه جامه بل سامان ور کړي نو هغه ولا واپس ور کوي
وآتوهم ورکی دغه سړو لما هغه انفقو چې دی خرج کړی دی ولا جناح علیکم نشته دی ګناه تاسو باندې ان تنکحوهن چې په نکاح واخلئ کافر سره نکاح مات شو او چې تاسو خپل نکاح واخلئ اذا آتیتموهن اجورهن کله چې ورکئ تاسو دی لرا مہر ددی مہر ولا مقرر کا اوس ولا ورکئ ک بیا ولا ورکئ خپل نکاح کې واخلئ ولا تمسكوا بعصم الكوافر او مهیسار وای ولا تمسكوا مراتنگوي بعصم الكوافر بعقد نکاح کافرو زنانو لرا کستا یو بیبی وا خزه دی وا او کافر وا ایمان نه راوړي نو هغه خپل نکاح کې مو پاتې کوا هغه استا بیبی استا خزه نه ده ځکه چې ته مسلمان یې هغه کافر ده ایمان نه راوړي نو دا کافر خپل نکاح کې مو پاتې کوا ولا تمسكوا مراتنگوا بعصم الكوافر بعقد نکاح کافرو زنانو لرا واسألوا ما انفقتم او اغوڑا ما هغه مال انفقتم کتاب خرج کړی دی کتاب سے خرچ کړی دا واپس غوښته شي وليسألوا او دی اغواړي ما هغه مال انفقو چې دی کوم خرج کړی دی مکینه یو زنانه مدینی تراغلا اوسی واپس ملےگا ها بخپل نکاح واخلا مہر ولا مقرر کا او کمخ کی د دې کافر خاونو هغه شي مطالبه کی نور کولا ذالکم حکم الله دا فیصله د الله دا يحكم بینکم فیصله کی پمن استاسو کی والله علیم حکیم الله په دې حکمت والا دا هغه خبر دی چې کله دی صلح حدیبیه کړي وا شرایط مقرر شوی اوس د دې زمانه دا حکم نه دی وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَإِنْ فَاتَكُمْ کسی شی فوت شو د تاسو نه پاتې شو تاسو نه شیء شی من ازواجکم دستاسو بیبیانو نه الی الکفار کافرانو تا ستا یو بیبی وا خزه دی وا او مکی کی پاتې شو دارالکفر کی پاتې شو اوس ته غریب پاتې شوی وَإِنْ فَاتَكُمْ كَپَاتِشُ تَاسُنَا شَيْءٌ سِشَيْءٍ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ نَسْتَاسُ بِبِيَانُنَا إِلَى الْكُفَّارِ بطرف د کافرو توس غواړي چې دا شی ماته واپس ملاو شي فعاقبتم نو جهادک فعاقبتم نو چکلستا نمبر راشي تا جهاد کو او تا د غنیمت ورسید یا تا ستا نمبر راغی استوار راغی فآتوا الذین نور کئی حق چالرا ذهبت ازواجهم چې تلدی بیبیان ددی مال غنیمت جمع شو بیت المال د سمال راغی نو هغه خاوندونه چې بیبیان دارالکفر کې پاتې شوی او د دې څه نقصان تاوان شوی دی نو هغه ولا پورا کړي وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ او کپات شو تاسو ناششه تاسو د بیبیانو متعلق کافر ہوتا فعاقبتم نو بدل واخلئ فعاقبتم نو صبر کوي انتظار کوي یا فعاقبتم تاسو نمبر راغې فعاتوا الذين نور کوي هغه سړوتا ذهبت ازواجهم چې تلدي خزیددي مثل ما انفقوا فمثل هغه چې دي کوم مال خرج کړي دي سمره مال د لګولیو هغه ول ورکي واتقوا الله ويريګي د الله نه الذي حغزات انتم به مؤمنون چې تاسو به ایمان راوړی دي یا ایها النبی اے پیغمبره اذا جاءك المؤمنات کل چراشی تا سخا مومن زنانا یبایعنک لوس دین واخلا نبی علیہ السلام با په ایمان راوړلو مسلمانانو سره لوز اغست یا زنانو سره خلاص په ولا نه ورکاو جبی سره به لوز بیعت اغست یبایعنک بیت دیو کی تا سره لوز دی واخلی تا نا
علا پدی خبره پدی شرط اللہ یشرکن باللہ شیئا یو کافرہ ایمان راوړل غواړي نو پیغمبره تا سره دی لوزو کی پدی خبره الله یشرکن بالله شیئا چې شرک بنه کوي الله سره زربر ولا یسرقنا اغلا بنه کوي ولا یزنینا زنا بنه کوي ولا یقتلن اولادهن نبوجنی بچی خپل لکه کفر کې به خلق خپل ماشومانه بچي وجلي ولا یاتینا راتلل بنکئی بی بہتان پا الزام سرا پا دروغ بہتان سرا یفترینہو جوڑی دزاننا بین ایدیہن اخپلو لاسونو مختا و ارجلہن اخپلو خپو مختا بہتان داسی اولوی گناہ دے چی سڑے دزاننا پا بل مانی دروغ تڑی او دادا خیال دای چې ما سوګوینی نه نو استاد ولا سنا استاد وخبي بخپل بزان گوا جوړي ولا یاتینا راتل دین کوي به بهتان په بهتان سرا جوړي د ځان نه خپل لاسونو خو مختا ولا يعصينك نا فرمانی بن کوي استا پیغمبره فی معروف سنتو کې فی معروف پکار د دین کې دین ہر یو کار کے بستا تابیداری کئی ستا نافرمانی بنا کئی دا سنا چی نکاح خپل دا مرزائی کئی خادی خپل دا مرزائی غم خپل دا مرزائی نا دین کی بستا پورا تابیداری کئی ولا یعصینکا نافرمانی بنا کئی ستا پیغمبرہ فی معروف پکار دا دین کی فبایعہن نبیت ورسروکا لوز ورسروکا واستغفر لهن الله او بخنا غواړه دی لرد الله نا زکه چې الله بخون کې دې مهربان یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتولوا دوستانه مساتای ماوړی قوما داس یو قوم تا غضب الله علیهم چې الله به غضب کړي دې قد یئسوا دی مایوس شوی دی من الاخرۃ د اخرتنا کافر منی اللہ غضب کرے دے زکا چھ دے دا آخرت نا مایوس دے کما یئس الکفار لکا سنگ چینا امید دی عام کافر من اصحاب القبور دا پورتا کی دو دا قبر والونا शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।